بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فصل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فدې فصل کې د عمر رضی الله عنه علمیت ذکر کیږي او د هغې مرتبه د دې فصل حاصل لدی چې مکانة عمر بن الخطاب العلمیه د علمی مرتبه څه ده علمی مکانت د څه ده دا په دې فصل کې بیانېږي. قال الشعبي رحمه الله من سره أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فليأخذ بقول عمر. څوک چې دا خبره خوشحالي چې یو مضبوطه وثیقه فقضا کې فیصله کې دا ونیسي او واخلي یو اعتماد او یو سټام او مضبوط علم نو قول د عمر رضی الله عنه دی واخلي. د عمر رضی الله عنه قول په فیصلو کې دا وای داسې دی لکه سړی چې یو پورا اعتمادي سټام انتقال وغيره وي. وقال مجاهد إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. امام مجاهد رحمه الله فرمایي چې کله خلکو فیوا مسأله کې فیوشیز کې اختلاف جوړ کړو نو تاسو وګورئ چې عمر رضی الله عنه په دې کې څه کړی دی څه عمل هغه کړی دی نو چې کله تاسو د عمر رضی الله عنه هغه عمل اومندو دا هغه قولم اومندو نو فخذو به نو هغه بیا واخلی او په هغه باندې تاسو عمل وکړئ. دا روایت امام احمد رحمه الله په فضائل الصحابه کې ذکر کړي او په اعتبار د سند سره بالکل صحیح دی. او دا مخکې روایت دغه امام بیهقی رحمه الله هم ذکر کړی امام ابن ابي شيبه رحمه الله هم او دغه سند هم صحیح دی. وقال ابن المسيب رحمه الله ما أعلم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من عمر بن الخطاب. وقال أيضا كان عبد الله يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه. سعید ابن مسیب رحمه الله دا فرمای د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورستو ما ته بل یو کس خفوها نه دی معلوم چې هغه د عمر رضی الله عنه نه ډیر پوهی. وقال ايضا ودي بدام ویل عبد الله رضی الله عنه چې دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی دبا فرمایل لو سلك الناس واديا وشعبا کچیرته داخله ک فیوا وادي یو میدان باندې روانش وشعب او فیو ناو باندې روان شعب د دوه غرونو په منځ کې چې کومه دروي دقه ته ویل کیږي په یو دره باندې روان شي. وسلك عمر واديا وشعبا او عمر رضی الله عنه فبل دره باندې روان شي او په بل لار باندې روان شي لسلكت وادي عمر وشعبه. وزبد عمر رضی الله عنه فوادي او د غفه دره باندې زم. مقصد دا دی که داخله که فیو طرف بانش او عمر رضی الله عنه دا فبل طرف بانش نو زبا د عمر رضی الله عنه اتباع کوم داغه قول بزه اخلم. دا روایت دا امام ابن عبد البر رحمه الله ذکر کړه په تمهید کې او نور علماء هم ذکر کړه تهذیب الکمال کې هم شته او ابن ابي شيبه رحمه الله هم ذکر کړي. دا دوه روایتونه دا د سعید ابن مسیب رحمه الله روایتونه دي او علماء دا لیکلي چې عمر رضی الله عنه دا وی په فیصلو کې ډیر ماهر و د ټولو خلکو نه دا په فیصلو کې ډیر ماهر و نو په دی وجه سعید ابن مسیب رحمه الله دا خبره کړې.
وقال بعض التابعين دفعت الى عمر وإذا عمر رضی الله عنه ته وروستلی شوم وما چې وکتل فإذا الفقهاء ناصفا فقهاء عنده دا غسر مثل الصبيان فشان د مشمانو قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه وفي التحقيق سرا عمر رضی الله عنه دا وی اوچتو فدیو باندې فقاهت او فعلم کې دا روایت دا ابن سعد رحمه الله په طبقات کې ذکر کړی نو مقصد دا دی چې عمر رضی الله عنه دا د نور صحابه په نسبت سره ډیر فوهوي وقال محمد بن جرير لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود وینو یو کس چې د هغه ملګری او مشهور او د هغه فتوی لیکلي او د هغه مذاهب په فقه کې سوا د ابن مسعود رضی الله عنه ابن مسعود رضی الله عنه د ملګری داسیو چې دیو با د فتوی هم لیکلي او د اقوال به هم لیکل او د چې کوم استدلالات کول هغه به هم لیکل او دا ابن مسعود رضی الله عنه دبوي يترك مذهبه وقوله لقول عمر دب خپل مذهب او خپل قول پرې خو د وجه د قول د عمر رضی الله عنه وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه ويرجع من قوله إلى قوله او دا قریبا نو چې د مخالفت کوله د عمر رضی الله عنه سره په مسله کې او په مذهب دغه او فاقوال دغه ويرجع واپس کېدو من قوله خپل قول نه الى قوله قول عمر رضی الله عنه حاصل ده چې ابن مسعود رضی الله عنه د خپل مذهب پر خودو د وجه د مذهب د عمر رضی الله عنه هغه به غستو خپل مذهب او خپل قول پر خودو وقال الشعبي رحمه الله دا فرمای كان عبد الله لا يقنط عبد الله بن مسعود رضی الله عنه با قنوت نکول وقال او دا بيل ولو قنت عمر لقنت عبد الله وقال کچېت عمر رضی الله عنه قنوت ویلین او عبد الله به هم ویلین ځکه چې عمر رضی الله عنه هغه باندې د ډیر اعتماد فصل عثمان بن عفان په دې فصل کې د عثمان رضی الله عنه علمی مرتبه ذکر کی حاصل دې فصل او مقصد دې فصل هغه مکانه عثمان بن عفان العلميه د عثمان بن عفان رضی الله عنه علمی مکانت ذکر کی په دې کې وكان من المفتيين عثمان بن عفان د مفتیانو یو مفتی اغا عثمان رضی الله عنه قال ابن جرير رحمه الله فرمای غیر انه سوا د دینه چې دا عثمان رضی الله عنه لم يكن له دلر اصحاب ملګری يعرفون چې هغه مشهور چې هغه په جندل شونی مشهور نو والمبلغون عن عمر او غیر رسول کی د عمر رضی الله عنه نا فتیاه فتوی دغه او مذاهبه او مذاهب دغه او احکامه او احکام دغه په دین په دین کې د عمر رضی الله عنه نه چې چا فتوی اقوال مذاهب او احکام را رسول دي او را نقل کړي دي په دین په دین کې بعده ورست دغه نه نو کانوا اکثر اغزیت ان د عمر رضی الله عنه د ملګری زیت من المبلغین عن عثمان والمؤدين عنه دا آغا را رسول کو خلقنا چې د عثمان رضی الله عنه نه را رسولي مونږ ته او دا غینه تبلیغ دغه طرف نه تبلیغ کړی دی داغه فتوی را رسولي دغه پیغامات والمؤدين عنه دا غینه ادا کړی دغه
فتوی نو د عثمان رضی الله عنه د ملګری کم او د عمر رضی الله عنه ملګری ډیر. حاصل دا ده چې عثمان بن عفان رضی الله عنه دام یو مفتی وو، خدا خبره وا چې د ملګری مشهور نو چې هغه د فتوی ډیر را نقل کړي وي. او د عمر رضی الله عنه نه چې کوم کسانو فتوی او د اقوال او د احکام په دین کې هغه را رسولي دي، نو هغه ډیرو د هغه کسانو نه د هغه مبلغینو نه چې هغه د عثمان رضی الله عنه نه رسولي دي او هغه کسان چې د عثمان رضی الله عنه فتوی هغه را نقل کړي دي او هغه ادا کړي دي. نو د عمر رضی الله عنه هغه ملګری هغه ډیرو. فصل علي بن ابي طالب. د دې فصل مقصد مكانة علي بن ابي طالب العلميه. د علي بن ابي طالب رضي الله عنه علمي مكانته ومرتبه په دې کې بیانېږي. واما علي بن ابي طالب فانتشرت احكامه وفتاويه. د احکام او د فتوی دا خو نشر شوی دي، ولكن قاتل الله الشيعة، لیکن الله سبحانه وتعالى دي شیگان تباکی. فإنهم أفسدوا كثيرا من علمه بالكذب عليه. فإنهم فسيقنا دا شیگان چو افسدوا دیو پاسد کرده كثيرا دير حسا من علمه دا علم دينا بالكذب فدروغ عليه فاغباني. فعلي رضي الله عنه باندي ديو دروغ ويلي. ولهذا تجدوا أصحاب الحديث من أهل الصحيح تبا بيموم دا أحاديث والآين محدثين من أهل الصحيح دا أهل الصحيح صحيح أغا علماء أغا معتمد علماء دي لا يعتمدون من حديثه دي اعتماد نكي فحديث دا علي رضي الله عنه وفتواه وفتوى دا غيبان إلا ما كان من طريق أهل بيته مگر أغا چه أغا دا أهل بيته فسند سرر رسيدي بي. وأصحاب عبد الله بن مسعود او ملګری د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا غیو په سند سره کومې فتوی او کوم اقوال او احادیث چې د علی رضی الله عنه نه اهل بیت را نقل کړي او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ملګرو را نقل کړي، نو هغه به معتمد وي. محدثین په هغه باندې اعتماد کوي، دا غین علاوه د نور چا په خبرو باندې اعتماد نه کوي، نور سندونو لدی اعتبار نه ورکوي. كعبيلة السلماني وشريح وأبي وائل ونحوهم لك دغا علماء ديو چې کله د علي رضي الله عنه نقل وکینو داسي. وكان رضي الله عنه وكرم وجهه يشكو عدم حملة العلم الذي أودعه. دی به شکایت کو د نشتوالی د بارون کو د علم الذي اغا علم اودعه چې کی خو د اغه لره د چې کوم علم امانت کړو ځان سره د اغه حاملان وینو کما قال لك څنګه چې انها هنا علما دلت علم دی لو اصبت له حمله ارمان کمال دی فارا بارون کی مندله کچېرته بارون کې ما مندله نو ما سره علم ده دا به نشر کړی وي. نو ملګری ډېر کم شیګان ډېر زیات هغه په دروغ تړل او سی خلک چې هغه ډېر کم. نو حاصل دا چې د علي رضی الله عنه علمي مکانت او علمي مرتبه هغه ډېر لوی و، د دې سره هم ډېر علم